نو چې کله فتح مکه وشو نو د هغې نه وروستو مختلف وفود را روان شو د نبي علیه الصلاة والسلام خواله او اسلام به یې راوړو. په دغې وفودو کې یو وفد د ثقیف هم و ثقیف قبیله دوی رالو د نبی علیه الصلاة والسلام خواله او د نبی علیه الصلاة والسلام په لاس باندې بیعت وکړو اسلام یې راوړو. دا هغه ثقیف قبیله چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په طائف باندې حمله وکړله دوی په کلاګانو کې پناه واغسته او د هغې طرف نه مسلمانانو ته ډېر سخت تکلیف ورکړو سخت تکلیف په غشو باندې مسلمانان ویشتل ډېر صحابه کرام پکې شهیدان هم کړلو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وایي ځئ چې ځو دا کلا نه فتح کېږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام واپس را روان شو. نو په لاره کې نبی علیه الصلاة والسلام ته یو تن وویل وی د الله پاکه پیغمبره د ثقیف والو ته خیري وکړه دوی خو موږ ډېر سخت په تکلیف کړو دوی خو موږ په دې غشو باندې زره زره کړو زخمي زخمي کړو ته ورته خیري وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی اللهم اهد ثقیفا وآت بهم مسلمین الله د ثقیف والو ته هدایت وکړه او الله ما ته داسې راولې چې مسلمانان نبی علیه السلام خیره ونه کړه بد دعا ونه کړه بلکې څه ورته وکړه دعا وکړه الله دې ثقیف والو ته هدایت وکړه الله زما خواله په خپل مسلمانان راولي. بس د نبی علیه الصلاة والسلام دغه دعا و چې الله تبارک وتعالی قبول کړه. ډیر وخت پکې تیر نو چې ثقیف والا را روان شو دا د عبد یا د لیل د مشري کوله دا دوه تنو په دې کې د په مشري کې دوی را روان شو د نبی علیه الصلاة والسلام خواله را ورسېدل چې را روانو په لار باندې صحابه کرام خبر شو. نو اول چې په دوی کې خبر شو نو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ دوی را روانو په لار باندې چې کله مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ دوی ولیدل نو ډیر سخت خوشاله شو. وی زه زما نبی علیه الصلاة والسلام باندې زیری کوم چې د الله پاک پیغمبر تا چې د چا د پاره دعا وکړي هغه په رښتیا را روان دی مسلمان ستا خواله را روان دي وی دا زیری په نبی علیه الصلاة والسلام کوم. ابو بکر رضی الله تعالی مغیره رضی الله تعالی ولید ویلک مغیره ولید سی په منډه باندې روان یو خوشاله وی ثقیف والا را روان دي مسلمانی کی په نبی علیہ السلام زیره کوما. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دا خوش دا مکتمال راکا چې دا زیره ز په نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم. مغیره ورته ویلی ز ټیک ده ما خو چې دا زیره ز په نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم خو زه تایپ وکا. ابو بکر رضی الله تعالی په منډه راغی وی د الله پاک پیغمبره ثقیف والا ستا خواله را روان دي د اسلام د پاره مسلمانیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبر واوریدو ډیر زیات خوشاله شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په مسجد نبوي کې دوی له ځان له خیمه ټک وخی ځان له ولا ځای ټک وخی چې پاغي کې پاتې کیږي دوی به زمونږ دا خبرې واوري د مسلمانانو دا اخلاق به د یو بل سره ویني زمونږ دا ژوند چې ویني ځکه چې جماعت کې اعمال کیږي کنه نو په دې جماعت کې ولا خیمه ټک وای مسجد نبوي کې زمونږ دا هر څه ویني. او خالد بن سعید رضی الله تعالی عنہ فرمایل د خوراک سکاک تنظیم به ته دوی کوي تر څو پورې چې دوی په مسجد نبوي کې وي نو خالد بن سعید رضی الله تعالی عنہ د خوراک ساک تنظیم به ته کوي هغه ټیک نه. دوی چې راورسېدل مسجد نبوي ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر سخت خوشاله شو ګړه بړه وشوله دا کم خیمه چې د پدامستاسو د پاره تیار کړي په دې کې پاتې کېږي وی ټیک ده. نو د خالد بن سعید رضی الله عنه چې بدیل خوراک راوړ کنه دې ورته مونږ در اغه پورې نو پر تر سوچ تا پخپل نه خوړلې شکه وکنه یې سره د مسلمانان په کراته چرته زخر وانه چي. نو خالد بن سعید چې بدیل خوراک راوړ دی ودا اغه پورې نه سکو وړم به ته خو ورستو به مونږ خورو چې خالد بن سعید به خوراک وکړو دی به شروع شو به پړلا څومره زیات کی تیر کړی نو بیا وی مونږ مسلمانی کو زمونږ وسو شرایط ډیر عجیب شرطونه کې خودل وی کم یو خو زمونږ دا شرط چې مونږ ته به مونږ معافي
مونږ به مونځ نه کوو. نبی صلی الله علیه وسلم ته وویل مونږ مسلمانۍ خو یو شرط دار چې مونږ به مونځ نه کوو. دا خو ځاله ګران کار دی. دویم شرط دا دی چې زمونږ کم غټ بت دی لات زمونږ چې کم غټ بت دی وی هغه به نه ماتوئ. د 3 کالو پورې به هغه نه ماتوئ. وی ځکه چې زمونږ بچي او ښځې په هغه باندې ډېر زیات مین دي، په لات بت باندې ډېر زیات مین دي. نو که تاسو هغه ماتوئ نو زمونږ بچي او ښځې تاسو له نه درکوي. نو لات بت په نه ماتوئ د 3 کالو پورې. او دریم شرط دا دی چې زمونږ بوتان به زمونږ په لاسو باندې په مونږ نه ماتوئ. زمونږ بوتان به زمونږ په لاسو باندې په مونږ باندې نه ماتوئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا 3 شرطونه واورېدل، دا اولونو 2 شرطونه خو بالکل انکار وکړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا خیر فی دین لا صلاة فیه. هغه دین کې هیڅ خیر نشته چې پای کې مونږ نه به کوم دین کې مونږ نه به دین کې څه نشته خیر نشته. دې اول شرط دا مونږ ته مونږ معافي. نبی علیہ السلام هغه دین نه دی چې مونږ پکې. دویم شرط دا و چې لات بت په 3 کال نه ماتوي. نبی علیہ السلام فرمایل لا زبوتونه ماتون کې بوتان ساتون کې نه ما 3 کال به زبوت ساتم. زبوتان ماتون کې ما د بوتان ساتون کې نه ما. دا 2 شرطونه تاسو نه منظورېږي. او دریم شرط تاسو وایي چې زمونږ بوتان به زمونږ په لاس نه ماتي. خیر دی تاسو نه ماتوي، زه به په بل چا باندې مات کړم. زه ټیک شو دوی اسلام راوړو، مسلمانان شو. په دوی کې د ټول نه چې کم عمر د کم صحابي وو د هغه نوم عثمان ابن ابي العاص. عثمان ابن ابي العاص دا په دوی ټولو کې کم عمر صحابي وو. ابو بکر رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل دا الله پاک پیغمبر دالک په ډیر ذهین دی، د اسلام د شریعت مسلې ډیر زر یادول شي، نو دی ورله امیر مقرر کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی دې لپاره امیر مقرر کو. وی د دین مسلې به درته دې ځکه اگر چې پتا سو کې کشر دی، اگر چې پتا سو کې کم عمر دی، خو ذهین دی د دین مسلې ډیر یاد دي. نو دې بس تاسو امیر او مشر بوي. ټیک دی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 تنو ته حکم کو، ابو سفیان رضی الله تعالی او مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی. دوی دواړو ته وویل وی تاسو لاړ شئ او د الله بت چې دی د دوی دا مات کړئ. دوی دواړه روان شو. ابو سفیان رضی الله تعالی ته څو زر راغی، هغه پاتې شو. او دا مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی په خپل لار طائف ته ورسېد. او چې ورسېد نو د لات بت د ماتولو چې اراده وکړه او ښځې بچي خبر شو کړه، نو ټولو ښځو د کورونو نه سرتور سر رامنډې والې، سرتور سر وروتې. وی زمونږ لات له ګورې ګزار ورنه کې بدري به در پیښه کې، نقصان به در ورسوي، ځان دې نه وساته ګورې لات ته څه ونه وایي. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه چې سټکې یا پل اوچت کو را پرېښود، ماتې کو دړې کو. هغې کې ډېر شی زر پراته وو، کالي پراته وو، ډېر سامانونه پراته وو. هغه یې راوغستل، نبي علیه الصلوۃ والسلام یې راوړل. د الله پاک پیغمبر د هغې لات بت نه مې دا مالي غنیمت راوړو. هغې سره خو دا سره وو، دا شیزونه ورسره وو. نبي علیه السلام څه غریب صحابه کرامو په هغې باندې قرضه وه، هغې له ورکړئ دا تاسو په خپلو قرضو کې ورکړئ، خپلې قرضې پې څه کوئ ادا کوئ. نو به هر حال دغه یو وفد راغلی و چې دا وفد ثقیب ورته ویلی شي، وفد ثقیب. دوی رالو د هغه ثقیف والو چې مسلمانانو ته نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ډېر تکلیفونه رسولي وو، بیا دوی رالو په اسلام کې څه شو داخل شو، الله یې ومنو. په دوی پسې بل وفد بني عامر. وفد بني عامر کله چې نبی علیه الصلوۃ والسلام د تبوک د جنگ نه واپس وکړه، نو دا بنو عامر رالو د نبی علیه الصلوۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو. د الله پاک پیغمبر مونږ ایمان راوړو. په دوی کې 2 تنه وي، د یو نوم عامر بن طفیل او د دویم نوم اربد بن قیس. دوی چې رالو، دوی د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره خبرې شروع کړې، خو دوی په لاره باندې یو صلاح کړې وه. د عامر بن طفیل د اربد بن قیس ته ویل زه به دا پیغمبر په خبرو کې راولم، زه به ورته وایم چې موږ مسلمانېږو، نو دی چې زما سره په خبرو کې شي ته به ناڅاپه په تورو روباسي سر به ترې ووایي. مسلمانان د پیغمبر نه به څه ووایي، سر ووایي، کار به یې تمام کړو. دا منافقت یې کړی و. نو دوی چې څنګه رالو، نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وویل انت سیدنا، ته زمونږ سردار یې،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل په خپل خبره کوي سل راغلی او د شیطان ګوره موري نبی علیہ السلام په پوښو خپل خبره کوي راغلی سره وګوره د شیطان موري د شیطان موري او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سردار صرف یو الله دې زمام سردار دې استاد هم سردار دې زستاسو سردار نه یم الله زمون سردار دی بیا دورته خبري شروع کړي د عامر ابن طفیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل ته ما خپل خالص دوست جوړ کا ته ما خپل خالص دوست جوړ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل پیدا چرتم نشي کېدی تر څو چې تا ایمان نه راوړې تر څو چې ایمان راوړې درای پر ته زما دوست نشي کېدی ایمان راوړ زبر دوست جوړ کما بیا ورته عامر وی کو چرته ز مسلمان شپته به مال سره کی ته مال سره کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل استاد پاره غسی چې کوم د عام مسلمانانو د پاره کوم د عام مسلمانانو ته سملاوي کې صحت داغي دي هغه بستای نبی ورته عامر ابن طفیل وی داسي وک کنه چې په باندو باندې بستا حکومت او په خاریو به زما حکومت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل عامر ابن طفیل وی په باندو باندې به تو حکومت کوي په خاریو به زه حکومت کوم بس زه خپل کبیره راولم چې موږ ټول مسلمانان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی دانش کېده نبی او عامر ابن طفیل وی زما خبر اومنه کنه عطفان در باندې راولم عطفان سخت جنگجو قبیله وا زما خبر اومنه کنه بنو عطفان در باندې راولم او د مدینه بدر نه خالی کی مدینه بدر نه خالی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی ته د قدرت نه لري ته د طاقت نه لري یوه خبري ختم کړي د عامر ابن طفیل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خواله چې بارته د عامر ابن طفیل د خپل مرګري ته وای اربتا ته عجیب انساني ما څومره ټیم په خبرو کې لګولې وو ما چې ته په اوس گزارو کې او تا په گزار نه کو ما غوته د نکړې دي د پرځا سره چې په خبرو کوم او د چې ما سره په خبرو کې ته به تور رو باسي سر به تو وای نه عجیب انسان زما خبرې د نبی رسول الله سره ختم شو تا په گزارو مونږ کو اربد ورته وویل چې کله ما توري ته لاس کړو په نبی رسول الله د گزار اراده کړو دومره مخې ته یو خایل جوړ شوی دی څنګه وی اول ځل چې ما اراده وکړه توري ته میلاس کو کنه نو زما د نبی رسول الله په منځ کې د وس پنې دیوال جوړ شو زمانه پناه شو نو ما په څنګه گزار کړی نو چې توري نه میلاس دی واکو نه دیوال بیا ختم شو بیا چې تا په خبرو کې راوس ما بیا توري ته لاس کو چې توري ته میلاس کو ناسا په یو غټ اوخره خله وازه کړ زما دې سر ته د خله راکته کړ نو ما وی چې په نبی رسول الله گزار څه اوخره نه سر وو نو زال په یاره کې شم نظر می چې لاس دی واکو او خم ختم شو نو ما چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د گزار کول اراده کړې د نو ما د دومره یو خیال جوړ شوی دی د دې وجې نه ما په گزار اون کو دوی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوانه روتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلینه بد دعا وته عامر ابن طفیل الله تبارک وتعالى دی هلاک الله دې ته هلاک دا عامر ابن طفیل چې واپس راتو کنه خپل قبیله ته فلار باندې طاعون مرض پر راغی دا یو مهلک بیماری د طاعون بیماری دا په اولګی دا او داسې بیمار شو چې بس دا اندامونه به ریجیدل داسې فقط پانی پروتو نو په عربو کې دا عادتو چې کم بیزان ته ډیر بهادر او مشهور سړی وو هغه چې په فقط پانی مړ شو نو خلک دا به زما د پاره پیغور دی خو مشر سړی ما بهادر سړی د قبیله سردار یادېږم زه په کټ عمرم چې هغه اکثر په جنگونو کې مړ کېدل په جنگونو کې مړ کېدل نو دا چې بیمار شو په طاعون مرض باندې او پوه شو چې زه په بستر مرم نو یاره په بستر باندې مرګ خو زما د پاره پیغور دی مال اسرا ولای اسی ور راوستو اسی ورته ودرم او چې اسی ورته ودرو تورې د ځان سره راوستو است اوخت او چې وخت د الفاظ وی یا ملک الموت ابرز لی یا ملک الموت ابرز لی اے د مرګ فرشتي و زما مقابله تراوزه بیوقوفو اے د مرګ فرشتي و زما مقابله تراوزه او اسبانی سور شو او روان شو او څنګه چې اسمان د کړې تخکتر وته د اس په خپو کې راخ کله شو مردار شو دغه په دې طریقه باندې مړ شو
دا بل چې کومو عربد دی چې قوم ته راورسېدو نو ده ورته وي هغوی ته تپوس کوي دا څنګه سړی و څنګه دین و ډېر بېکاره دین دی د دغې پیغمبر ډېر بېکاره دین دی ډېر بېکاره سړی دی نعوذ بالله دا خبرې وکړې دي او دو ورځې بعد بیا دی اوښته چرته تو او چې څنګه اوښته روان شو که نه د اسمان نه پتن در راتاو شو په اخ کې ځای باندې ایره شو دې ملته کې مردار شو الله تبارک وتعالی دا دواړه داسې مردار کړو او بیا یې قبیله راله په نبي رسول الله سلام باندې اسلام راوړو د دې دوو په قسمت کې الله تبارک وتعالی ایمان نه ویښې نوره چې څومره قبیله وه الله تبارک وتعالی د هغې په قسمت کې ایمان لیکلی او هغې ایمان راوړو دا به هر حال بیا یوه قبیله به راتله یوه قبیله به راتله د فتح مکې نه وروستو او مسلمانېده به نو دا دوه قبیلې وي یو وفد بن عامر او دویم وفد ثقیف چې دا د نبي علیه السلام سخت دشمنانو نو د فتح مکې نه وروستو دوی راله او بیا په نبي علیه السلام باندې څه راوړو ایمان راوړو او مسلمانان شو نو چې د چا په قسمت کې ایمان نه هغه د دنیا نه بې ایمانه لاړو او د چا په قسمت کې چې ایمان الله تبارک وتعالی هغه مسلمانان کړو نو وی په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت چې دی هغه دا دی چې موږ ته الله ایمان نصیب کړی په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت څه دی خو موږ په دې هر څومره نعمتونو باندې آدم علیه السلام د شانه چې الله تبارک وتعالی اولاد پیدا کو نو آدم علیه السلام ته الله تبارک وتعالی وفرمایي دا ستا اولاد دی وګوره ورته نو چې آدم علیه السلام د خپل اولاد ته وکتل کنه نو په دې اولاد کې څوک سره دی او څوک سپین څوک مالدار دی څوک غریب دی څوک کافر دی څوک مسلمان دی څوک معذور دی او څوک روغ دی ټول ګډ وډ دی یو شان نه دی نو آدم علیه السلام د الله په دربار کې درخواست وکړو وی الله زما د اولاد د یو شان ولې نه پیدا کړو دا دې ولې د یو بل نه کوز او پورته پیدا کړي یو شان دی الله ولې نه پیدا کول الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل ای آدمه دا مې ځکه داسې پیدا کړي چې دوی شکر وباسي څه وباسي شکر وباسي څنګه به شکر وباسي مالدار چې غریب ته وګوري نو دی په خپل مالدارۍ باندې څه وباسي شکر وباسي غریب چې معذور ته وګوري نو غریب به وایي یا الله ستا لاک شکر دی خیر دی کو غریب یم خو په اندامونو خو روغ یم که نه نو دی به څه وباسي دا غریب به په خپله غریبۍ باندې شکر وباسي ښه نو دا معذور به په څه باندې شکر وباسي چې د یو سړي لاس نشته خپې نشته سترګې نشته دی هېڅ نشته په ټولو اندامونو معذور دی الله دی به څنګه شکر وباسي الله تبارک وتعالی وفرمایل وی دی خیر دی که په اندامونو باندې معذور دی لاس یې نشته خپې نشته سترګې نشته معذوره دی خو چې مسلمان دی نو دی به وایي چې الله خیر دی چې معذور یم خو شکر دا دی چې مسلمان دی پیدا کړی چې کافر نه یم چې څه نه یم کافر نه یم خیر دی که په دنیا کې معذور یم خو لږې ورځې ژوند دی ختمه بشي په آخرت کې خو به معذوره نه یم که نه خبره مې درته دا کوله چې دا ایمان دا د ټول نه لوی نعمت دی په لاسو باندې معذوره یې په خپو باندې معذوره یې سترګې دې نشته په ژبه باندې خبرې نشي کولی خو چې الله مسلمان پیدا کړی ووایه شکر الحمدلله چې دا نعمت دی راکړی په ټولو نعمتونو کې لوی نعمت چې دی هغه څه شی دی ایمان دی یو سړی معذوره دی غریب دی په ډاګه ناست دی مسکین دی دا د هغې کافر نه ډېر بهتر دی چې ارپتی او کروڑپتی دی په اندامونو باندې روغ دی مال ورسره هم شته هر څه ورسره شته خو چې ایمان ورسره نشته که نه په دې سرو غرمو او په دې ګرمه ځمکه چې کوم معذور انسان ناست دی دا د هغې کافر نه غوره دی ده ته الله چې کوم نعمت ورکړی هغې کافر ته نه دی ورکړی د دې وجې نه چې هېڅ تر سره نشته دی ډېر مایوسه شوې ډېر خفه شوې په دنیا کې بیا هم اسمان ته وګوره وایي شکر الحمدلله ستا لاک شکر دی الله چې مسلمان دی پیدا کړی په دنیا کې به ډېر د تکلیفونو ژوند تېر کړم خو لږ وخت دی بیا به ختم شي که نه بیا به څه شي
کو معذور دی په دغه خاورو کې بیگ دی کو په اندامونو باندې روغ دی په دغه خاورو کې بیگ دی کو مالدار دی وزیر دی ملک دی نواب دی بادشاہ دی په دغه خاورو کې بیگ دی مسکین دی گدا دی غریب دی په دغه خاورو کې دغه ځای خو یو دی کنه دغه یو ځای دی نو چې ایمان درته الله نصیب کړی په دې باندې الله څه ادا کوه شکر ادا کوه نو په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت څه شی دی ایمان دی څه شی دی ایمان دی نو هر ټیم د الله شکر ادا کوئ هر ټیم د الله څه ادا کوئ خو ډېر تنګسیا در باندې راغله ډېره غریبي در باندې راغله ډېرې بدې ورځې در باندې شروع شوې د الله ناشکري مه کوه د الله شکر ادا کوه وایه الله دا یو نعمت چې دې راکړی زه د دې شکر نشم ادا کولی چې مسلمان دې پیدا کړی الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق نصیب کړي داسې ښایسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه